نن چې زه تاسو سره په کومې خبرې مخاطب یم هغه دا ده چې زموږ په معاشره کې ماشومان جومات ته خلک راولي او مشران چې او امامان چې هغه په هغه باندې اعتراض کوي چې دا ماشومان تاسو ولې راویستل دا به داسې کېږي دې سره جومات خرابېږي مزونه خرابوي. حالانکه خبره داسې نه ده. په شریعت کې هیڅ قسمه منع نشته دي ماشومانو جومات ته راویستل. دې کې تاسو سره خبره زه دا وکړم چې په عربو کې یو ویډیو د هغه مشهوره شوې ده چې پلار دی هغه موس کوي او ورسره وړي کې ماشوم دی هغه لبې کوي. نو ډېره ښایسته لګي. تاسو هغه اول ویډیو وګورئ بیا تاسو سره خبره وکړم. دا ویډیو ګورئ تاسو کنه دا څنګه مزه کوي چې ماشوم دی هغه خپل پلار سره راغلی دی او لبې کوي او پلار چې دی هغه موس کوي. نو ماشوم سره وسار دا احساس چې زه پلار د جومات ته راویستیم دا زمونږ دین دی او دلته مونږ موس کوو کوم چې الله تعالی مونږ باندې فرض کړی دی. نو ماشوم ذهن کې وسار دا وي که تاسو خپل ماشومان د جومات نه داسې لرې وساتئ نو سال لپاره به هغه جومات ته نیسي او نه به موس پېژني نه به دیني کوم مسلې چې هغه به پېژني. تاسو سره خبره کوم هغه دا ده چې حضرت حسن حسین رضی الله تعالی عنهما هغه به همیشه چې کله ماشومانو نو جومات ته به راتل او د صحابو صفونو منځ کې به تل نه ورته صحابو منع کړی ده او نه ورته نبي کریم صلی الله علیه وسلم. نو داسې څه قسمه خبره نشته. شریعت هم د دې څه منع نه ده کړې. بیا حضرت سیده بیا دې سره بله حضرت سیده امامه رضی الله تعالی عنها چې هغه به باقاعده جومات ته راتله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اوږو به کېناسته او داسې هم چې نبي اسلام خطبه ویله هغې دوران کې هم راغلی ده نبي کریم صلی الله علیه وسلم اوچته کړې ده. ملګرو داسې څه قسمه خبره نشته نه شریعت د دې منع کړې ده. که زموږ د دې برعکس زموږ په معاشره کې یو ماشوم جومات ته راسي شروع کړي نو هغه داسې خلک ورته دغه وکړي چې دا چا ماشوم دی دا داسې د دې تربیت نشته. حالانکه جومات ته راغلی څه کفر یې نه دی کړی. نو هغه ماشوم د بچپن نه د هغه ذهني چې هغه ذهن چې دغه مطلب دغه شي ټارچر شي او ذهن چې کوم هغه بل طرف ته واوړي او هغه بیا سار د جومات طرف ته نه راځي. ملګرو بیا بل ملا وایي که تاسو چلتې مونځ وکئ او سلام وګرځوئ او سلام نه بعد تاسو بیا وګورئ جومات کې ماشومان نه وي نو تاسو داسې وګڼئ چې تاسو سورة فاتحه ووایئ. سورة فاتحه ولې ووایئ؟ تاسو د اظهار افسوس اظهار وکئ. کوم ځای کې چې مړی وشي یا څه دغه وي نو غم کې خلک وایي چې سورة فاتحه او 3 ځله قل هو ووایئ. نو داسې چې تاسو د افسوس اظهار وکئ تاسو ځکه چې تاسو خپل مستقبل چې دی هغه مړ که وفات کړ. ځکه مستقبل چې کوم دی هغه دغه ماشومان دي دغه به د جومات ته راځي او جومات به پرې ابادېږي. که موږ دا ماشومان منې کړو او موږ ماشومانو ته مطلب داسې خبرې وکړو چې د ماشومانو زړه مات شي نو ملګرو شریعت کې د دې څه قسمه منع نشته. که ماشوم جومات ته راشي او لبې وکړي شور وکړي نو هېڅ قسمه دغه نشته بلکې د ده حوصله افزایي کول دي ده ته پیار محبت ورکول دي چې دی همیشه لپاره جومات ته راځي. او که موږ مطلب ماشومانو ته کنځل شروع کړو یا به ورسره بد اخلاقي شروع